موږ د حکومت نه دا درخواست دی التجا ورته کوو چې د دې ماشوم دا بچی د ده سره د انصاف وکړی شي دا څه دی او ده ته د انصاف میلاو کړی شي چې آینده دپاره یو داسې سزا ول ورکړی شي چې آینده دپاره داسې ظلم بیا څوک ونه کړي. یاسر علي چې کوم هغه پانسي شو 16-17 سال عمر او دن کو تاسو په دې محله کې وګورئ نو د علاقې درو دیوار خپه دی محله خپه ده په دې کور کې د غم سما ده په کور کې چې په مور پړه باندې کم حالات تیریږي کم غم تیریږي ځوان بچی چې کم دی هغه د دنیا نه لاړ بیا په بل جمعه باندې خبر زما زوی نه دی او دوی خبر په لارې خبر سارلی دی او خبر دغه دې دننه کړی دی او بیا غوله خبر پانسي ورکړې ده پانسي ورکړې زلزله سوه څه د قیامت شپه وه نو ما خپل دې ډبر ته وې دا زلزله شو خو چېرته به ظلم شوی وي چې معلومات وشو نو سهار داسې یو ظلم شوی و د بیزو معامله سوه او پټی سوه او خبره لاړه پانسۍ ته دا ظالمان چې لګېدلي دي د په دغه ټایم باندې دی غوا کړی دی نو بیا چېرته د شپې مشترکه وژلی دی ځکه چې هغه پوسټمارټم چې ول موږ کوو نو ډاکټر وی چې د ده په دې خوله باندې لاس کېښودی شوی دی او د شا نه ورته د نور کسان چې کوم دي پر مرۍ باندې پړی راښودی دی او په زور یې تصا ویستی دی یو داسې ظلم یې کړی دی چې په مذهب معاشره کې نشته دی نه په اسلام کې نه په کفر کې دا غټ ظلم یې کړی دی د انسانیت قتل یې کړی دی د پوره انسانیت قتل یې کړی دی هلک بیا موږ د زنانه پسې ګرځېدلې زنانه لیدلی دی انسان هلکانو نه لیدلی زنانه لیدلی دی نو هغه لیدلی دی هغه چې کړي دی موږ ورندارې جي پوه شوې چې ماشوم ولیدو بیا پکې څه ونو ځکه دا ماشوم چې کله بیا پنځه کړی و سهار دي زنانو لیدلی دی نو دا ماشوم چې کوم دی را کپړې چې کومې وچې وي خو اندازه دا ده چې دې مشترکه په جمع باندې په کور کې وژلی دی او بیا چېرته د شپې راوړی دی دغسې ته یې ځوړند کړی دی حکومت نه مې دا تجربه ده چې غټو نه غټو سزا ولې ورسي پور کې سزا ولې بس قدرمنو زم سزا د دې چې کس یو سړی فانسي پکار ده زم فانسي نه ده پکار ده سره هم سیزل پکار دي د پټي په دغه باندې چې کم دی د اوښو په سر باندې چې هغه مخالف ورته وي چې یار تاسو پرې پټي کې مه ګرځئ او دا موږ دې بېزیله کړي دي او هغو کنځل ویل کړي دي او شر شدت یې کړی دی د وخت مطابق هغه خبره شوې ده بیا ختمه شوې ده قدرمنو کو تاسو زما د کیمرامین تاسو ته وښیي دا یې نیکه دی دا نیکه چې کوم دی نو دا زما د فکر شو زه به سترګې چې کوم دا اوښې دي نو دا اوښې قدرمنو دا د سیلاب او د سمندر نه زورورې دي نو څه چې کوم دا ډېر زیات خوږ وي دا ډېر زیات زړه ته نږدې وي خو زه تاسو ته خبره کوم زمونږ دا پښتانه چې کوم دي که نه خفه کېږي منظر ډېر زیات خراب دي نو که دوله د سپېړې ګزار دی ورکړو نو هغه سپېړې ګزار چې کوم هغه ته په زړه کې هغه دغه ساتلی چې خدای چې دا بدل به زه د نه څنګه عالم نو تاسو وګورئ معمولي غونډه کې خبره چې کوم اوس په واښه څه دي او بیزي څه دي او خوراک څه دی نو خبره لاړه مرګ ته ورسېده مال بیزنا کزنا په ململ ململ تړلې وینا بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو علاقه د سوات او سوات کې دا منګلور او د منګلور نه بره دا ورتای دا کم کس چې د ما سره ولاړ نه دا قدرمنو دا د حیدر علي د ده بچي دا ورکړه پانسي په هغه شپه باندې ټوله شپه په پټي کې ځوړنو او په سوات کې داسې ظلم وشو تاریخي ظلم وشو زمونږ پښتانه چې کوم ظلم کوي په خدای مې د قسم دا ظلم بل سړی څوک نه کوي د پلار به له کم سوچونه کړي چې زما بچی به رالویږي او دله به زه دا کار جوړوم نن کو حیدر علي زه ګورم د هغه ښې مړ نه لاړ خلاص شو د حیدر علي سره خبرې کوو د بچي په حواله رڼا غورځو چې د حالات څنګه وشو خبره داسې لاړه پانسۍ ته او په تاسو ته کو د دې ماشوم دا تصویر ښکاري نو
دی په دې ونه کې ځان کې ډېر ښایسته ماشوم دی په خدای مې دغه سمې بله شپه مې تصویر ولېزه پرون رالم خو تاسو ته پته ده په سوات کې د باران سلسله چې کومه ده هغه ډېره زیاته روانه ده قلاره نه کوي د ده سره خبرې کوو د په ژوند باندې رڼا غورځو زموږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام وایه جی حیدر بھائی دا څه حالات و چې بچی دی لړ بچا دا داسې کار و چې په دغه پټي کې د دې کال هغه کور هغه هلک چې دی هغه خپل ډکې ماتول نو زما پلار ورته وي وایي هلک دا پټی خبره پردی پټی دی او د دې نه خبره قلار شي نو هغه ته به جواب کوي چې ستا د خبرې د پلار پټی دی اورې نو په هغه خبره باندې خبر شر شوی دی اورې او بیا خبر په یوه جمعه باندې خبر دغه شروع شو بیا په بله جمعه باندې خبر زما زوی نه دی او دوی خبره په لار کې خبر سارلی دی او خبر دغه دې دننه کړی دی اورې او بیا غوله خبر پانسي ورکړې ده پانسي پانسي ورکړې ده بچا په شپه باندې زلزله وشو د هغه شپه وه او دا دم هغه شپه وه کومه شپه باندې چې خبر دغه وشو چې څه ټایم بچی دی دغه ځای په دې ونه کې زنګېده څنګه خبر شوې څنګه لاړې دا راته ووایه موږ ته هېڅ پته هم نه وه چې دا دې خبرې کم خو خبرې لاړو خو موږ چې دې خبرې بابول خبرې لاړو او خبرې دې به ځان هلته خبر ستنې ووایي اورې او خبر واپس په راشي اورې بیا چې موږ خبر ټلیفون وکړو بابو ته لږ ټایم پې خبرې ووتو که نه 1 غنټه نو لکه چې موږ خبرې معلومات وکړو نو هغوی خبرې هغه نه دی راغلی اثر نه دی راغلی که نه او بیا خپل خپلوانو او ټولو پسې موږ خبرې ټلیفون خبرې وکړو او هغوی چې خبر نه دی راغلی زموږ خواله اورې او موږ پسې خبرې لږ ټول شپه پسې خبرې وګرځېدو چې هلک وګوره چا پټ کړو چې چا وګوره پانسي کړو موږ ته خو پته نه وه چې دا خبرې چا پسې کړی دی بیا پسې موږ ورته هم لاړو یا سر ټوله شپه زنګېده په ونه کې یاره موږ ته هېڅ پته هم نه وه دغه موږ بیا سهار خبر شو چې لکه هغې بره وړو او هلته کې اول سره یو بڼ دی بیا خبرې بل بڼ دی او بیا پلاپاس بیا بل بڼ دی اورې نو هلته کې په ځنګل کې هغه خبرې هغې دا کړې ځوان کړی او هم خبرې ونه نه ده هم هغې ته یې خبرې دغه چې وتې زندي او خبرې دې دا کړی دی خراب کړی دی او لاس هم مات کړی دی او سټ هم مات شوی دی لاس یې ولا مات کړی دا سټ به زنګېدو سره مات شوي هغه ټایم چې خبر شوی حالات د کور څه و بچا حالات بیا ډېر خبرې ډېرې خراب وو بس خدای پاک ته خیر کې مخته یاسر په دې بچو کې د څنګه بچی و دې په ټولو کې ایماندار کس و او د پسې زوی نه د په ټول خبرې چا نشته څه چې زما و اورې خو بس خدای پاک شته وایه بچا ظلم وشو انتهایي ظلم وشو په سوات کې زه کو ګورم منګلور نه په دې ماشوم باندې خو درو دنیا وجړل خلکو وجړل بچی خو چې کوم دی هغه د زړه وخي او په سوات کې چې کوم داسې یو ډېر خطرناک واقعیت شوي دي د مور حالات دې څه دي بچا مور راته خو ډېر خراب دي د هغې خبر شوګر دی او په مخه باندې بېهوشه کېږي بس دغه حالات دي قدرمنو دا یې د والي صاحب دی او خواته ده خو تاسو دا محله ګورئ نو د دې محلې در او دیوار خفه دی او کور خفه دی د غم یو فضا ده علاقدر دیدلې ده د یاسر سره چې کوم ظلم شوی دی په تصویر کې تاسو ته د یاسر حالات ښکاري په ونه پورې زانګي او ډېر یو ښکلی ماشوم و باچا سکول یې کوو سکول نو بیا موږ د کړو قلار کړو هغه به چې زه خو به سکول نه کوم که نه موږ بیا کار ته کې نه وو نو بیا خو به سکول نه دی کړی دغه څه سوچ دی ولا کړی و داسې سوچ موږ چې دې خبرې ونه زده کړي نو خامخا خبرې زه هم لږ دغه شمه برابر شمه او د کور دا خبرې هر څه دغه برابر شي تاسو بچا ته دې خورشه دا زما و د ماما زوی جی او د دې هلک سره ډېر ظلم شوی دی لکه څوک داسې ظلم نه کوي لکه د ماشوم سره څنګه ظلم شوی دی دی لاړو ډاکټر په هغه ستنې وه زما یې ماما ورته یې ستنې وه او سبا به تو کار له ځې او مرګی دا ماشوم چې څنګه راغلی و نو دو د شپې د 3 بجو نه دوی شروع کړله او 12 بجې شو هلته د اختبند د ټلیفون وکړو اختبند د ټلیفون وکړو په هلک پسې مونږ ګرځېږو 12 بجې شو یو دی د ټلیفون کوه بل دی د ټلیفون کوه او د هلک سره پته نه لګي هلک بیا موږ د زنانه پسې ګرځېدلې زنانه لیدلی دی انسان هلکانو نه لیدلی زنانه لیدلی دی نو هغو لیدلی دی هغې چغې کړي دی مونږ اورندار جي پوه شوې چې ماشوم ولیدو بیا پکې څه ونو او جي بچا رور دی او کشر دی او کشر رور وایه که نه چا څه نوم دی بچا ابوبکر ابوبکر رور دی لاړو دنیا نه او لاړو کور څه حاله دی بچیا کور بس غم دی څه مینه محبت د هغه ته څه ښه یادېږي او رایادېږي هسې څه خوبي وه ستا په دې رور کې ډېره ښه ولګه چا په کار کې به یې کار نه ساتو بس لګه زموږ سره ډېر ښه چلېدو او خویندې دې شته او یو خور مې جي هغه څه وایي بچي جاړي جاړي
ستا په سترګو کې هم ډېرې اوښکې دي یاره وایه دنیا دې ګوري وایه خبرې مردمه نه راځي د حکومت نه څه مطالبه شته حکومت ته مې دا طالبه ده چې غټو نه غټو سزا ولې ورسي پور کې سزا ولا ورکړي بس قدرمنو زم سزا د دې چې کس یو سړی فانسي پکار ده فانسي نه ده پکار ده سریام چې ځل پکار دي چې خلک دې عبرت وایي او د سړي نه د ماشوم ما بچی چې کومي دا د زړه یو غوښې یو ټوټۍ وګ تاسو یې در ګورئ نو دا زم دا په زړه باندې کلک سړی دی په خدای مې قسم نه دی بچی مړ دی لا بیا هم داسې یو کلک زړه ولا ماشاءالله خدای ورکړی دی چې دیم د کیمرې ته ولاړ دی دا کلی د خلکو هم ولاړ دي زه د دې او سړی ته هم سلام کوم چې بیا هم د خبرې کولی شي ما داسې خلک لیدلي دي هغه په ورځو باندې په هفتو باندې بېهوشه پراته وي وروره ته څنګه یې بچا وایه ته راشه مخکې یاره السلام علیکم دا ستاسو بچا ما خوره وځي ښه خوری و او جی وایه که نه خور دې څنګه څه حالات دي بچا ګډه وړه د پته ده ځینې ښه او دا څه وشو یاره دا څه ډېر ظلم ونه شو ډېر ظلم زیاتی وشو جی ها او څه مطالبه وشته مطالبه یو دا ده چې حکومت دې کسانو له غټه سزا ورکړي ها او جی ښه دا خوری دې څنګه و بچا خوری ډېر زبردست هلک و زما سره پخوا ته و کار یې کوو ډنډری ها برابر هلک و د چا سره یې ښې ناښې بدې دا نه دي کړي چا به ورته څه ووایي هغه به یې کول هسې خوالی پکې څه و یاره ډېر زیات ښه والی به کوو جي ها او نایسه انسان چې تا به ورته څه ووایي هغه به یې کولو او بل څه به بیا نه کول نه د هغه داسې ستاسو هم ډېر خوشحاله و ها او هغه دې خوشحاله و ډېر زیات خوشحاله و جي قدرمنو تاسو دا یې مافته یې ماما یې که او نه جی او قدرمنو دا یې ماما دی او ماما هم څه چې خو د علاقه وګورئ نو دا علاقه چې کومه ده دا ډېره زیاته خفه ده خو په سوات کې او بیا په منګلور کې او بیا په ګورتۍ کې داسې ظلم وشو چې د ظلم انتها وه دا جی دا چې کوم دی دا زما د ماما زوی دی او د ده بچی چې کوم دی دې ظالمانو په 5 بج کر 35 منټ باندې د ده په سر باندې درد راغلی دی او دی د کوره ډاکټر له د مور پلار لېږلی دی چې بچیه ته لاړ شه او تستنې ووه نو دا ماشوم چې کله تللی دی په دې بڼ کې نو دغه ټایم نه واله تر د سهاره پورې دا ماشوم واپسې کې نه دی راغلی دا ظالمانو د دغه ځای چېرته ولاړو نیولی دی یا یې کور ته بولی خدای خبر ځکه دا ماشوم چې کله بیا پنځه کړی و سهار دې زنانو لیدلی دی نو دا ماشوم چې کوم دی دغه کپړې چې کومې وچې وې خو اندازه دا ده چې دې مشترکه په جمع باندې په کور کې وژلی دی او بیا چېرته د شپې شپې راوړی دغه ته یې ځوړند کړی دی یو ډېر غټ ظلم یې کړی دی د کافر په ملک هم داسې نه کېږي مذهب معاشره دا چېرته هم د اجازت نه ورکوي چې داسې یو ماشوم په داسې ناجایزه باندې ته وژنې لکه هغه څه ګناه نه دی کړی او د پټي په دغه باندې چې کوم دی د اوښو په سر باندې چې هغو مخالف ورته وي چې یار تاسو پرې پټي کې مه ګرځئ دا موږ دې بېزیله کړي دي او هغو کنځل ویل کړي دي او شر شدت یې کړی دی دا وخت مطابق هغه خبره شوې ده بیا ختمه شوې ده په هغې کې بیا څه خلک هم راغلی دی او خبرې روغه کړې ده او دې ته په وینا کې ویلي دي چې یاره موږ به ستاسو خوښ شو ګورو به یو هفته پس د هغې نه وروستو دا ماشوم چې کله ډاکټر له تللی دی دی واپسې کې کور ته بیا نه دی راغلی دا زما د ماما رازوی دی ما سره یې رابطه وکړه د شپې تقریبا 9:30 بجې وې تر تقریبا د 12 بجو پورې دی زما سره په رابطه کو زه ورسره په رابطه کوم درالي سیجولو شو نو ما ته چې بایجانه هلک نه دی راغلی کور ته لیشته دی نو ده ته ما یاره که خواهشا کې ستاسو د ماماګانو زامن دي خواهشا کې ستاسو خپلي مالداري د هغو کره معلومات وکوئ دا ما ته بیا په جواب کې دا وایي چې یاره بایجانه ما خو هر ځای ولټوو آخري لاس پیغام د زما 12 بجې وې د شپې د ما ته چې یاره بایجانه هلک بیا نه موندی شو ما ورله تسلي ورکوله مې را به شي خو هلک ته 14 کالو دی دونه ماشوم هم نه دی 12 بجې باندې د ما ته تتکال وکړو ما یې درالي هلک راغلی دی چې یاره بایجانه هلک رانغی زه ډېر پریشان وم ما ورله داد ورکوم بای خفه کېږم را به شي دا ظالمان چې لګېدلي دي د په دغه ټایم باندې دی غوا کړی دی نو بیا چېرته د شپې مشترکه وژلی دی ځکه چې هغه پوسټمارټم چې ولمنګ کوو نو ډاکټر وایي چې د ده په دې خوله باندې لاس کېښودی شوی دی او د شا نه ورته د نور کسان چې کوم دي دي پر مرۍ باندې پړی راښودی دی او په زور یې ته ساویستی دی یو داسې ظلم یې کړی دی چې په مذهب معاشره کې نشته دی نه په اسلام کې نه په کفر کې دا غټ ظلم یې کړی دی د انسانیت قتل یې کړی دی د پوره انسانیت قتل یې کړی دی موږ د حکومت نه دا درخواست دی التجا ورته کوو
چې د دې ماشوم دا بچی د ده سره د انصاف وکړی شي د هغه سره او ده ته د انصاف میلاو کړی شي چې آینده دپاره یو داسې سزا ول ورکړی شي چې آینده دپاره داسې ظلم بیا څوک ونه کړي او د کور کلی خپل خپلوانو تروریانې په چا سره ډوبیانې راځي مور یې بېهوشه عجیزه پرته ده نیا باندې په مخه بار بار دورې راځي پلار یې عجیز دا حال دی ورور یې دا حال دی نیکه ځان عجیز ځای په ځای باندې کښېني سوچ فکر کې مثال یې د ګونګي دی هر یو سړی پې خفه دی یو داسې انسان د دې دنیا نه لاړو چې هغه نه چاله تکلیف ورکړی دی هر سړی چې په محله کې خوشحاله دی ترور زوی د ماما زوی محلهدارو خپل کار له بتلو او د خپل کار نه واپسۍ کې راتلو چا ته خورغود مرغود نه دی ولیدي یا چا په دروازه کې نه دی ولاړ یو داسې انسان پرشته انسان صف انسان چې کوم دی هغه دی قتل کړی دی په ناجایزه باندې موږ حکومت ته د وخت وزیر اعلی ته او مرکز ته هم دا درخواست کوو چې د داسې خلکو درنده انسانان دې راونسک شي او دې ته نه سخته نه سخته سزا ورکړی شي چې په معاشره کې دا خبرې بیا نه هم کېږي نو په دې کلي کې یو جړا ده خفګان دی غم دی ولې چې د حیدرعلي بچی چې کوم هغه لاړ پانچي کو او په داسې بېدردۍ وجلی دی داسې په بېدردۍ وجلی دی په دې کلي کې تاسو ته ما چې ډېر فضا ده او ډېر غم دی د کلي علاقې بوټي کاڼي هر څه چې کوم دی هغه جاړي خویندې وروڼه جاړي بچي جاړي چې د سړي زلمی بچی چې کوم دی هغه د سړي نه لاړ شي نو دا سړي ته ډېره ګرانه وي دا لږ زموږ سره په ورشاب کې دی زه د ورشاب کار کوم زه خو لاسنیوي راغلی یم خو د دې واقعې نه خبر شوم نو ځان مې راورسوم ما یې دوا به ورته وکړو نو دا زمونږ دوزه ده خوری و نو زه دې خبر شوم نو ځان یې راورسوم خو کار یې ډېر غلط کړی دی د انسانیت قتل یې کړی دی دا نه وه په کار ګوره لکه دا خبره خو نه شوه چې معمولي خبره شو ته یو سړی راونیسې او قتل کړی واښه څه دي او بیزې واښه څه دي او بیزې څه دي او د ټایم شر وشي ده ته هغه وشو خبره ختمه وه نور دونه مزید دا ته چلونه نه دي په کار چې یو سړی بیا وروسته دونه ورته دغه کوي چې سړی رانیسي او وژني نو دا یې ډېر زیاتی کړی دی او ښه کار یې نه دی کړی نو دوی ته دا وایو چې لکه دوی له دې سختو نه سخته سزا ورکړی شي مهرباني قدرمنو حیدر سره ولاړې ما و د حیدر بچی خو لاړ الله دې دوی له صبر ورکړي خو زه تاسو ته یو خبره کوم زمونږ دا پښتانه چې کوم دي که نه خفه کېږي منظره ډېر زیات خراب دي نو که دوله د سپېړې ګزار دې ورکړو نو هغه سپېړې ګزار چې کوم هغه ته په زړه کې هغه دغه ساتلی چې خدای چې دا بدل به زه د ده نه څنګه عالم نو تاسو وګورئ معمولي غونډه کې خبره چې کوم وه اوس په واښه څه دي او بیزي څه دي او خوراک څه دی نو خبره لاړه مرګ ته ورسېده پانسۍ ته ورسېده مرګ خو لا پرېږده هلکه ظالمه والی به دي و ټکولی به دي و ګزار به دې پرې کړی و نو آخر دې د حیدرعلي بچی مړ کو دا خپرونه خپله سر ته رسوم د ولس اواز سره وسیم له خان نجات راکوي د ولس اواز ګورتۍ منګلور سوات لاړو جي دا دغه م کورونه نه جي مهرباني روټۍ د چا د مرین تېرېږي لاړو جي لاړو د الله په امان